اور امام الائمہ د ټولو ائمو امام نعمان ابن ثابت رحمت الله تعالی علیه چې څوک منون کړي داغه په مذهب باندې پکار د چې بیا دغه منزلا د یو فرقی نوم ورنکا قطعا چې دا فلان خلک کوي قضای عمری دا کوم بچ ان شاء الله تعالی دا هر سړی خپل خوخه دا زار ته یو معتدل یو داسې بیان ارته پکوما ک تاسو ذهن یا اومني تاسو تخخ کار شي تاسو تشفی په هغه باندې اوشوا تاسو زړه په هغه باندې شرح د صدور اوشوا تاسو تخخ کار شو د مانځنه بعد د الله د رضا لپاره ایثار شي وې کړی او کوڅوک وایي چې زما په نس باندې فلان فلان دی هغه ته اجازه دې زموږ طرف نه هیڅ ګناه وبال په هغه انسان باندې نشته او هغه منځ قضای عمری په نوم باندې تاسو یې ډېر اورئ الحمدلله په استانو کې مشایخ اولیاء نیکان صالحان او څنګه چې دا یو عظیم خانقاه ده د شیخ بابا رحمت الله تعالی علیه د سلسله عالیه قدریه جنیدیه یو عظیم استانه ده یو عظیم دربار دی او شیخ بابا رحمت الله تعالی علیه چې څومره قادریه شریفی مشایخ دي د کی پی کې د ټولو مشر د ټولو چې د صاحبانو پیر صاحب د ټول یعنی څومره خلک چې دغه ټول صاحبان د مبارک مریدان دي او د مبارک په سلسله کې راځي الحمدلله نن زمونږ دومره لوی شخصیت او صاحب غوث الزما د هغه په دربار کې او ان شاء الله تعالی دغه د قضا عمره منځ په پس د جمعې مبارک منځ نه ان شاء الله کوو خو مخکې به زمونږ د مذهب رونه زمونږ د مذهب منون کې خلک چې هغه ته علماء دیوبند ډېر په شوق باندې به دا مونځ کا او په هغوی کې زبدا وایم چې په دغه مونځ کې وس وخت کې ډېر سستی راغلی ده دا یاد لري دا کوم کتابونه چې زار توایم کوم حکم یا زار ته بیانوم کومه طریقه زار ته خایمه دا طریقہ زمونږ فقهاو زمونږ سلفو کتابو لیکلی ده په هغې کې موجود ده او داسې معتبر کتابو لیکلی ده چې هغه کتابونو ته ویل کېږي مسلمات د ټولو په نیز باندې معتبر دي د ټولو په نیز باندې منون کې دي او بیا په هغې باندې یو اعتراض دی د هغې اعتراض جواب کومه بیا اخر کې طریقه ورته ښایمه ان شاء الله تعالی بیا به دعا کېږي صاحبانو دا یاد لرئ ټولو نه اول د قضای عمری متعلق دار سره په ذهن کې واچوئ دا چا کړې ده دا حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې دا منځ بالکل نه دی شوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک د زمانې نه پس چې کوم صحابه کرام دي رضوان الله تعالی علیہم اجمعین د پیغمبر علیہ السلام کل صحابه چې څومره دي د صحابه د حضرت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره صحابه دي د هغو په دور کې دا منځ بالکل نه دی شوی زار ته واضح خبرې کړم چې څومره حد پورې دا خبره ثابت ده نه د زمونږ د چا نه خوف شته نه الحمدلله په مونږ باندې بره د چا دباو شته څومره خبره چې څومره پورې حق ده دا د زما ذمہواري ده قیامت په ورځ باندې به زه د الٰه العالمین په دربار کې پیش کږم خو دومره قدر کار دی چې دغه منځ په خیر القرون کې شوی دی امام بخاری جلد نمبر 2 یو حدیث روایت کړی دی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام محبوب کریم حدیث دی نبی علیہ السلام فرمائی خیر القرون قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم پیغمبر علیہ السلام فرمائی په ټولو زمانو کې بهتره زمانه پیغمبر علیہ السلام فرمائی دا د زما زمانه ده او بیا د هغې نه وروستو ثم الذین یلونهم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی د زما او د زما د صحابو نه بعد چې کومه بهتره زمانه ده
رسول الله میں فرمائی دا اغا زمانہ دا چھ زما دا صحابہ کرامو پسی زمانہ دا چھ اغی زمانے تا تابعین زمانہ ویل کی. پا حدیث کی پیغمبر علیہ السلام مبارک شدید تابعین زمانے تا بہتر زمانہ ویلے, غور زمانہ ویلے, عبادت والا زمانہ اور طویلے, حجت والا زمانہ اور طویلے. او دا یاد لرا مخی مدا خبر ارتا اکڑا چھ پا اتفاق دا امت باند امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ پا تابعین و جماعت کی دی, پا خیر القرون کی دی, پا اغی غور زمانہ کی دی. پیغمبر علیہ السلام مبارک دا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ زمانے تا غور زمانہ پخبل باندے پا حدیث کے فرمائے لیا. دا منز دا قضائی عمری پا نم باندے دا چا کڑا دے؟ الحمدللہ دا منز دا زما استا امام الائمہ سراج الامہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ مبارک پا خیر القرون کی الحمدللہ دا قضائی عمری کڑے دا.